الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درود شريف हुआ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. دغه عظیم اجتماع صدر د جامعہ دارالعلوم نعمانیہ کتمانزے محتمم صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد حسن جان صاحب زید مجدهم، او د دې مدرسې چې څومره اساتذه کرام دی مدرسین حضرات دی حفظهم الله تعالی ورعاهم. زمادا دور حدیث نا فارغ التحصیل فضلاء بوتویم، فارغ بوتنویم. فضلاء کرام زمون دا خشتخ کلی بچی او حاضرین مجلس چه سمرا دا مدرسے دوستان ناستی. زمارونو دا بخاری شریف ختم دے دیکھی چه سمرا علمی خبری دی ما ٹولی کڑی دی. نور کلبم دا دی باب و دا حدیث تشریف دا مجلس کے کولا، و بیا میں سوچو کہ مفتی سے پا مشورہ کہ میں دے مجلس کے خدا دا عوام و مجلس سے عوامی دا طالبانو پا خبر دا دوستان نپوئی گی، نو چه سمر دا باب متعلق بحث ہو یا دا ربط متعلق ہو یا دا حدیث متعلق یا دا راویانو اٹول خبری مم پا آخر الوس کری. صرف یو خبر میں پریخے وا او طالبانو تاوی میں دا یو خبر با مجلس کیو کو کہ دا بخاری شریف ختم پا دی مجلس کیو شی او دا طول مرگرو تا سعادت و برکت ملو شی. اگا خبر دادا چه امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا دی خپل کتاب اخیری حدیث روڑا دا وزن دا عمل. امام بخاری دا دینا دا معلومی چه دا مونگ چه سمر عمال دی دا طول با وزن کی او دا دی حدیث نمعلومی کی صراحتاً پا طریقہ دا عبارت النس چه دو خبری دی او ثقیلتان فی المیزان
دا پتل کې درنی دي نو ثقل د کلماتو په طریقه دلالت النص معلوم عبارت النص معلوم شو او په طریقه د اشارت النص دی وجود د میزان ثابت شو چې د قیامت پر ورځ به یو تله الله اږدي او زمونږ اعمال به تللی کېږي په معتدله ورځ شو او په بعض حنابله هم ورځ شو چې څوک وایي چې زمونږ دا تلفظ د قرآن چې مونږ کوو دا هم غیر مخلوق او قدیم دی امام بخاری ثابت کړه چې دا ټول به وزن کېږي وزن په حادث او مخلوق کې کېږي په قدیم او په غیر مخلوق کې نه کېږي دا حدیث امام بخاری ولی په آخر کې راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک د مجلس په آخر کې د الله تسبیح وایي سبحان الله لفظ پکې راشي وغه وایي دا کفاره د مجلس شي که په مجلس کې شاسو بی ادبی کړي یا په مجلس کې شور راغلی یا په مجلس کې نور لغت وغیره بی ادبی راغلی نو چې د مجلس نه پاسه او سبحان لفظ دی وایي نو بس دا د مجلس ته د ټولو بی ادبو او د مجلس چې څومره په دې کې څه شوي دي د هغې کفاره شو الله باندې معاف کړي سبحانک اللهم وبحمدک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک دا یو حدیث کې راغلی نو د امام بخاری هر کتاب او هر باب ځان له یو مجلس دی نو خامخا په مجلس کې د استاد نه کله داسې خبرې وځي چې هغه مناسب نه یا شاګردان داسې قول فعل حرکات سکنات وکړي چې هغه غیر مناسبي نو داسې حدیث په آخر کې راوړو چې دا حدیث باندې صرف تلفظ مشي دا کفاره د ټولو مجالسو د امام بخاری شو د قرنګ دا زمون ستاسو د پارم د ټولو مجالسو کفاره شو که زمون نم څه بی ادبي څه غلطۍ هر قسمه شوي خو چې اخر کې په دې حدیث خلم وخوځولی شي بس دا د ټولو مجالسو کفاره شوه بل داسې حدیث یې راوړه چې دې کې ذکر د باري تعالی ته اشارت دی او ذکر د وجې دا ټوله دنیا آباده درونو ګورئ دا الله ذکر سبحان الله دا الله ذکر دی الحمدلله دا الله ذکر دی العظیم دا الله صفت تے او دا دے ټول عالم حیات او زندگی دا اللہ پا ذکر دا دا انسان دا وجود دا دو سیزونو نرونو جوڑ دے یو دا انسان دا جسم دے او یو دا بدن چے وطوائیو او یو دا انسان روح دے دا دوارا یو دے شو نا انسان تے جوڑ شو دا قرنگ یو دا کائناتو دا ظاہری وجود دی چے موتا گورو زمکا دا اسمان دے غرون او باو نباتات اشجار دا ټول دی یو د دې روح دی ګورئ د انسان په وجود کې چې روح نه د انسان ته مړی وایي اصل روح دی بدن قالب دی قالب که روح پکې وي نو د انسان جمدی دی که روح ته لاړ دا مړی دی چې روح پکې وي دته خلک بالغ هم اږدي دته خلک عزت هم کوي دته سلوټ هم کېږي دته خلک قدر هم کوي دته خلک بابا هم وایي دته خلق دے خد تا بیبی او مورم وی دته خلق بچیم وی دته خکلی نوم وی دته گرم پا یخنے کے گرم ایٹر مگدی او پا گرمے کے وطا یخ سیدون او ایسیم لگئی او چی روح تی وط نومے مڑے شو مڑے نومے جنازہ شو جنازہ راوالے مڑے روچت کے بیا نومم لار ختم شو بیا وطا پا اڑی کے سوک ایسی نہ لگئی نہ ورته په جمع کې څوک ټر لګئی نہ ورته څوک بالغ اږدي بلکې د خاورو په بالغ په قبر کې سملی د دنیا عزت ارسه لاړل دوړه شو اصل شي زما روح دی روح چې دی نو بدن به جمدي وي که روح نه نو بدن به لاشي ختم دقه رنګې دا د کائناتو اصل روح د الله نوم دی ګورئ او د الله ذکر دی حدیث ترمذی لدی دا ابو هریره رضی اللہ عنہ لا تقوم الساعة حدیث مرفوع دی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ ترسو چه دا اللہ نوم غشتی شی دا کائنات بجمدی وی او که دا اللہ نوم ختم شو قیامت براشی ارس بدڑی دوڑی شو ختم پتاو لگی دا که دا دے کائناتو دا وجود روح دا اللہ نوم دے ترسو دا اللہ نوم بی کائنات جمدی دا اللہ نوم ختم شو باس تشا ڈانچہ دا بیا پی سوک سکئی بیا با قیامت راشی عرص با ڈکری ڈکریش
حدیث کې راځي چې ترسو یو اونه ده او د الله پاک ثنا وي نو دا بشنی او چې کله د الله نوم ختم شو دا به وچه شي په دریاب کې کبان د الله ذکر کوي ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر شی د خدای تسبیح وي خو تاسو پې نه پوهېږئ او چې کله تسبیح بند شوه د ښکاري په جال کې به راشي مارغان په دې هوا کې د الله تسبیح وای او چې کله تسبیح بند شوه دی به مړی دی به د ښکاري په جال کې راغلی حتی یو حدیث کې دام راغلی دي چې روان یو بم د الله ذکر او تسبیح کوي چې ودرېږي تسبیح بند بیا بس خاشي حتی یو حدیث کې دام راغلی دي چې د پاک جامع د الله تسبیح وای او چې کله تسبیح خیره نه شوې تسبیح بند امام بخاری دا سے حدیث پا آخر کے روڑو کہ دا کائنات روح دے گوارے دا سے حدیث کہ دا سماوات و دا زمکے و دا ارس و دا دی انسان و دا عالم ما سوا دا اللہ نچے سمر شایان دی دا غی روح در تا پا آخر کے روڑو او دا سے ذکر بیا روڑو کہ دا اللہ دا خوشالے دو ذکر سبحان اللہ و بحمده دا اللہ طول صفات پکرا جمع دی ما تاسو ته دا خبره کړې دوباره درته نه وای چې کوم صفات سلبیه د باری تعالی صفات جلال ورته وای او صفات ثبوتیه د باری تعالی صفات اکرام ورته وای ټول پکې دنه بندي دنه پدې کې پراته دي او دا تسبیح د ملائکو دا فرشتي په اسمانونو کې د الله تسبیح وای سبوح قدوس رب الملائکة والروح سبوح سبوح سبح لله يسبح لله دیتا تسبیح الملائکة وی لگیا دی وی دا سے حدیث روڑو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورتوی کہ بابا لدی غلامان راغلی دی اولالشی و غلام تیرا وی میں چند بے کول لاسو کے غٹ پیدا شوی او یو بستره و دروازه به په استه گیا چولا یو سربنو د شپې په دواړه سملاستېدل حضرت فاطمه له حضور پاک په کور کې نو چې واپس لاړه حضور پاک راغی بی عائشہ صدیقه ورته په عرض وکړه الله رسول فاطمه راغلی و د حضور پاک ډیره زیاته خوښه وه ډیره مینه و د فاطمه رضی الله تعالی عنها سره نو حضور پاک زر ورغی حدیث اوږد دی خو مختصر دا چې بچی څنګه راغلی دا شرمېده غلی شوه نو علی رضی الله عنه ورته وی دا ما درلېږلې وه چې بابا له دې غلامان راغلی دي ورشي او غلام بدله درکړي نو دې سره به کار روزګار کوي نو دې باندې به د کور کار کې دا بوج لږ کم شي حضور پاک ورته وفرمایه قسم په خدای څه د انصاف پیغمبر عدل وتم څه د عدل شخصیتو وی د بچی وی قیدیان مریان راغلی دي خو د بدر یتیمانان ستانه زیات مستحق دي هغې له به ورکوم او تا ته یو شی ښیم چې دا غلام نه بدل ډېر بهتري نو وی درې ځله سبحان الله درې دېرش کرته درې دېرش کره الحمدلله او 34 کرته الله اکبر وایه دا د خادم و د غلام نه ډېر بهتر نو چې خپلې لاډلی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھائے ہیں وہ اسی حدیث میں موجود ہیں سبحان اللہ پکے دے وبحمدہ دا الحمدللہ مفہوم ورکی او العظیم دا اللہ اکبر مانا ورکی دا سے حدیث امام بخاری پا آخرہ کہہ رہا ہوں او بے دام در تصابت اکڑا کہ تخلیہ طالبان ویدہ با مقدم کے پا تحلی سبحان مقدم کو او دیم ثابت تکا چے اہم فلہم کے تقرار کولے شے پا سبحان اللہ کے تقرار کو او دیم در تصابت اکڑا چے کل خبر کے تشویق و ترغیبی نو داغی تقدیم پا مبتدا کولے شے دا یو سو خبر درتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا دی سیزون دا وجنا پا آخر کے دا حدیث ترتا ذکر دا معلوم اشوا چه ذکر دا اللہ و تسبیح و حمد دا اللہ تڑیر خوخ دی او دا پتلک درانے دی او دین در تصابی تکڑا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا دی حدیث نا
چې د الله د نوم په ځای دی کې رحمان ذکر شوی دی وی دی کې رجا ته اشارت دی امید لره د الله د رحم او العظیم کې خوف ته اشارت دی عظمت د الله سړی ویریږي نو زندگی دی بین الرجاء والخوف تیره وه امیدم لره د خدای د رحم یرم کوه د خدای د غضب او د خدای د قهر هلکه بس پرېږده پرېږده بس دا زمونږ بچي دي که نه راغلي دي په مینه محبت باندې خیر دی نه نه را خوشي کوې راته ما خو کښېنه وه ټول کښېنئ بچې دغه ځای کښېنئ دغه ځای کښېنئ بچې او مخامخ دغه ځای کښېنئ بچې ټول کښېنئ ولې دعا به کوو نو په ولاړه دعا خو آداب نه دي که نه لږ کښېنئ کښېنئ دا ټول زمونږ په مینه راغلي دي د دارالعلوم جامع نعماني په محبت راغلي دي دې له به مونږ عزت ورکوو دې له به مونږ قدر ورکوو دې له به مونږ ډېر لوی احترام ورکوو دا خو دې بچو سره په مینه راغلي دي خیر دی پرېږده چې راغلل مخامخ ملګري م کښېنئ بچې کښېنئ لږ غوندې کښېنئ او 10-12 پینټه به زمونږ لږې زیات نه انشاءالله کښېنئ ټول ملګري کښېنئ ټول کښېنئ خیر دی اوس که راځي نو راځي دی شاته ملګري بس پرېږده نه خرابېږي هېڅ هم نه خرابېږي چې ځای وي خو کې به نه چې ځای نه بس پاتې به شي کښېنئ اوس دا نه کنټرول کېږي کښېنئ بس کښېنئ بچې بس ختم اوس ټول ملګري کښېنئ بس ځای نشته نو کوم خبره بس کښېنئ الله مو بخښه ټول کښېنئ ټول اوس شابه یو ځل ده ووایه ما سره ټول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اوس دا کلمه چې پیغمبر حدیث چا ویلی دی دا ټول کښېنئ لکه ما ته ګوره ټول کښېنئ بچې کښېنئ ټول اوس کښېنئ بس کار وشو بس ما ته را نږدې شوې بس اوس کښېنئ اوس په راځي خوا نور مه راځئ نور ځای نشته دی بیا ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چا چې د پیغمبر دا حدیث ویلی دی هغه دې کښېني چا چې د رسول الله مبارک دا حدیث ویلی دی هغه دې کښېني شاباس او چې چا نی ویلی بیا دې نه کښېني لکه بچې کښېنه ټول کښېنئ بس ماشاءالله مړه صاحب خوند دې وکړه کښېنئ اوس بس کښېنئ بس وګوره څونه خوند دې وکړه سړیا ټول کښېنئ چا چې د رسول الله مبارک دا حدیث ویلي هغه ټول کښېني او که چا نی ویلي بیا مه کښېنئ خیر دی ټول کښېنئ ټول دا بعد یو څو ملګري دي مخامخ ولاړ دي دا هم کښېنئ چې دعا شروع کړو که خیر انشاءالله نو زما وروڼو بس خبرې نه نو امام بخاري رحمت الله علیه بس خبرې نه کنه یار ګوره ما در سره مینه وکړه تاسو خبرې کوئ دوی خو نه را پرېښودی خو ما را خوشې کړی کنه یار اوس کښېنئ په قلعه نو امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث په آخر کې راوړ اوس زما وروڼو بس دې کې نورې خبرې نه کوم صرف یو ټکې درته وایم بس کښېنئ وروڼه نیغ به کښېنئ بس خبرې مه کوئ یار کنه حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة محيت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وفي رواية وإن كانت أكثر من زبد البحر چاچ دا کلمات سل کرتوی شواروس کے نو که گناہونے دا دریاب دا زگ عمرمی نو اللہ بے معاف کی شابه ټولو آئے سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يوزل بيوه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا سجد كهوه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شباب بيوه سبحان لا سجد كي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ماشاءالله او زمانونو دې بچو خبره نه ورکه چا خبره وکړه کنه نو په کوتا کې دا سر وا چپ زما دا بچی دي چې دا سپینو پټکو والا راته ناشتي بس دوی ته یو دوه خبرې کومه ما خو بنور کله دوی ته صدقه ورکول دا هدایت خو زمونږه حضرت صاحب مفتی صاحب دامت برکاتهم هغه هدایت دوی ته مخکې بیان کړ زه ورته صرف یو دوه خبرې کوم د خپلو بچو ته بچې دې دی نه چې تاسو خواره شوئ تاسو به دا نه وایئ چې موږ فارغ شو فارغ التحصیل ټیک ته دا دی چې فراغت هم راغی د علومو نه
لیکن ستاسو په سر ما یو غټ بار در واچو ما ته چې خپلو استادانو مفتی صاحب محترم ته چې خپلو استادانو کم بار په سر کړی هغه بار هم ستا په سر در واچو اوس به ځې لکه ته کښېنه مړه هوښیار سړی نو نه بیخ کېږي هغه بار هم ستا په سر در واچو اوس به دا وړې او امت ته به رسې که خیر انشاءالله رسوی به که نه لاس اوچت که انشاءالله وایې ماشاءالله خدا به په کومه طریقه رسوی ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه په ښکلې طریقه به رسوی په ډېره مزېداره په نرمه لهجه د امت اصلاح وکړې او په حکمت وکړې د حکمت درې معنی دي هسې معانی خو ډېر دي خو امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء علوم الدین کې درې معنی لیکلي دي یو معنا د حکمت څه شی دی سنت سنتو ته حکمت وی سنت د پیغمبر بیان کا د خلکو اصلاح د حضور پاک په سنتو کا دویم څه ته وی حکمت فراست یوضع بها کل شیء فی موضعه هر څیز په د خپل مناسب ځای کې کېدوه یو ځای کې په عربی څوک پوهېدل نو عربي الفاظ ورته ووایه عوام الناس دي عربي الفاظ ورته مه وایه ساده پښتو کې ورته خبرې وکړه هر چا سره د هغه د موقع او د محل او د مناسب خبره وکړه دا یو مثال شو او دریم د حکمت معنی یې کړې د استنباط العلل واللطائف اصل کې حکمت د حکمتن نه ماخوذ حکمه حکمه په عربی کې قیزې ته وایي استه خوله کې هغه شی چولي موږ ورته څه وایو قیزه په عربی کې ورته حکمه وایي نو دې قیزې د وجې دا اس راټینګي او دې د شهسوار په قابو کې وي دقه رنګې د سنتو په برکت به ته قابو یې ته به د پیغمبر مبارک د راوړلې شوي دین په دایره کې دننه ځان قابو ساتې او امت هم که د ګمراهۍ نه قابو ساتل غواړي او د دلالت نه قابو ساتل غواړي نو د سنتو قیزه ورته خوله کې واچوه په سنتو باندې د پیغمبر مبارک د دې خلکو اصلاح وکړه زمارونو ګورې یو خبره ته کوم جنگ جګړه جدال به نه کوي د امت نفرت به نه پیدا کوي د دین نه بېادبي دې معافي نن زمونږ ډېر خلک دې لوډ سپیکر ته ختلي دي او ځان ته ډبل میکونه لګولي او ان خدي دي بل کار یې نشته پلانکي مولا داسې دی پلانکي مولا داسې دی پلانکي مولا داسې دی هلکه ځان په دې مه مشوروه عیب که په یو مولا کې وي او یو نقصان په یو مولا کې وي نو لاړ شه ورته کور ته یو پیاله چای به هم در باندې وڅکي یو نوړی روټۍ به هم در باندې وخوري که مقصد دې د هغه اصلاح وي هلته اصلاح وکړه یا به ته پوه شي یا به هغه پوه کوي بس نن نر هغه دی چې خبره واوري او دروغه کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعه خو چې څه واوري په بل پسې وروتپي زمونږ بعضې وخت کې یو بیان به کړي راکوټه کلیپ پتې راوالي مبتدا او خبر به یې پرېږدي صغرا به یې راوالي او کبرا به یې پرېږدي لویه لکۍ به راپسې وتړي د خدا خبره کړې ده یا د خدای ظالمه پوره تقریر ووره پوره بیان ووره نو نن خلک چې ځان مشورئ د خپل شهرت دپاره د بل مسلمان او د عالم تنقیس کوي نقصان یې څه شو عوام الناسو کې دا علما خلکو بدنام کړل دا غو منم او که ردو منم نقصان یې څه شو عوام یې په علماو بېاعتماده کړل دین خو خلک د علماو نه زده کوي بچې نور خلک به خپل کار کوي خو د خپلو شاګردانو ته چې تاسو به په حکمت او په طریقه دین خوروئ که خیري انشاءالله جنگ جګړې او په علماو کې عیبونه رایستل دا به بلکل نه کوئ خپل علاقه کې چې ستاسو کوم سپینګیري علما دي مشران په خدای زموږ پښتانه و چې غوښه وسوځي د پیتۍ نه ښه ده چې ته ډېر هم توپونه ووایې هغې علماو ته نشي رسېدی د هغه سپینګیرو علماو لحاظ به کوې قدر به کوې هغې له به ورځئ داسې خو بوډاګان دي د هغوی نه به ډېرې خبرې هېرې شوې به سړی چې بوډا شي خامخا ته خبره هېرېږي د هغې به احترام کوې قدر به کوې د هغه خپلو مشرانو علماو نه په علاقه کې دعاګانې ترې والئ په خدای د دعا برکت ډېر زیات دی د خپلو مشرانو علماو به احترام کوئ عزت به کوئ او د هغې به ډېر زیات قدر کوئ
سپکې به ورپسې قطعا نه وایې او بل به یو کار کوې زما وروڼو خپل منځ کې به اتفاق ساتئ که څوک ملحد راغی څوک قادیانۍ راغی پرویزی راغی د دین دشمن راغی ستا په عقیده وار کوي ستا په ضروریاتو د دین وار کوي بلکل تکړه شه ورته بیا لکه لر غوندې میدان کې ورته ودرېږه د دلیل په بنیاد ورته بیا ودرېږه که در یو سړی چیلنج در کوي نو لاول خو مه کوه خو که خامخا ملحد دی بېدینه دی ودرېږه ورته میدان مناظره ورسره کوې که مباحثه ورسره کوې کولی شي ورسره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی زمونږ کابرو بیا کړي دي دغه باطلو فرقو باندې ردونه امام بخاري رستو دا کتاب الرد علی الجهمیه کې نه دي کړي په بېدینو طایفو باندې ردونه بیا امام ابو حنیفه په خپله د بادشاه په دربار کې مناظرې کړي یو باطل راغی او تا چیلنج کوي او ته د هغه بیان نه کوې هغه سره باس نه کوې خو هغه له دې تقویت ورکړه خلک وایي دته څوک نه شي ودرېدی خبره حقه ده نو چې هغه راشي یو باطل د الله په ذات د پیغمبر په ذات په حدیثو مبارکو یا ضروریاتو د دین باندې حمله وکړي او تا ته وایي چې رو زما له مقابلې ته لکه نر غوندې ورته سینه وډبه وایي را میدان ته شه بیا وکړه مقابله خو بې ځایه نه خپل منځ کې نه په مستحباتو او مکروهاتو کې نه په آدابو وغیرو کې نه کوم څیزونه چې زموږ د علماو په منځ کې اختلاف راغلی دي او د کفر او د الحاد سره او د دلالت سره د هغې هېڅ تعلق نشته د یو ملا صاحب یو تحقیق دی د بل ملا صاحب بل تحقیق دی بس هغې کې منځ کې مناظرې مه کوئ هغې کې منځ نن سبا یو ګیله زما د بعضې علماو نه دا ده چې خپله بړایي او لویوالې په دې راولي چې د بل نقصان وکړم او بل کم کړم دا بل به ذلیله کړم نو زه به لوی شم دا بل به بېعزته کړم د خلکو اعتماد به پې ختم کړم نو زه به لوی شم دې بل کې به نقصان راوباسم نو زه به لوی شم زما بچې دا به بلکل نه کوئ د دې خپلو بچو ته وایم بل د علماو سره به بغض او حسد بلکل نه لرئ لحوم العلماء مسمومه د علماو غوښې ګورې بدبویه دي زهریله دي که چېرته غیبت د علماو دی کو د علماو غوښې دې وخوړې زهر دې خولې ته واچول د هغې نه به ځان ساتې او بل به یو کار کې چې مجلس ته هم درته څوک راشي رټل به نه کې هر سړی چې راغی بعضې خلکو دا شیوه ده چې مجلس ته ورشي ورته پته ولګي لکه کوم ځای دوره کې پلانکي ځای کې نو دی رټي لکه مطلب دی چې ما سره ولې نه کې رسول الله مبارک فرمایي ان من اشر الناس يوم القيامه وفي روايه شر الناس يوم القيامه من تركه الناس وفي روايه من ودعه الناس اتقاء فحشه یا فحشه چې مجلس له نه درځي که درځي نو تی رټې د ده نه وایي خراب سړی د قیامت پر ورځ بل نشته مسلمان سره مینه کوه طالب العلم سره مینه کوه طالب مه رټه هر ځای کې چې دې سبق وایي او دوره کوي دا د چا خپله خوښه ده هر ځای کې چې دې فقه وایي دا د چا خپله خوښه ده هره مدرسه کې چې دې سبق وایي دا د هغه خپله خوښه ده رټل به نه کوې په مجلس کې به بېعزته کول نه کوې په مجلس کې علماو پسې اشارې او غیبتونه بچې د دې نه به ګورې ځان ساتئ او بل درته ده ووایم چې درسونه شروع کړئ چې لاړ شئ هر طالب العلم لګیا شئ په جومات کې چې نور سړي د ناظري درسونه شروع کړئ خو شروع کړئ اسم نشته د ناظري درس شروع کړئ مدرسو کې خیراتی لله فی الله درس شروع کړئ د دې برکت به تاسو ووینئ قسم په خدای زه خدا وایم د دې موږ علما نن سبا داسې علما شته ما ته معلوم دی والله بالله تالله چې داسې علما د حدیث استادان ما ته معلوم دي چې محتمم صاحب ته درخواست ورکړی دی چې زما تنخوا ډېره ده او دا راله کمه کړه او پې کمه کړې ده او والله بالله تالله چې نن سبا ما ته داسې علما موجود دي ما ته معلوم دي چې هغوی مخکې تنخواګانې غشتې دي اوس تنخوا یې بنده کړه زنالم ګزاره مې کېږي او زړې تنخواګانې مدرسه کې واپس جمع کوي الحمدلله دا شته څنګه ما ووې چې زمونږ دا طالبان په څلور ټوکړو الحمدلله دوی خپل سبق ووې داسې طالبان هم شته ما لا بل یو طالب راغی ما ته وی مولوي صاحب سترګو کې اوښکې وګرځېدې د هړه مې داسې ورپېده
ما ته وې چې د دوره حدیث حکم نیک بزم کورتا ما اتکالو شو چې مور او پلار نه دی لیدلی اتکاله بل یو طالب راغی وی چې دوره حدیث شو ما تر غاړه وځه ډېرې وجړل وی 10 کال وشو چې ما مور او پلار نه دی لیدلی سبق پسې راوته اوس په دم مور او پلار به وینم جمديري په ټلیفون وسره رابطه کېږي جمديري خو ما دا غوي مخ نه دی لیدلی غوي زما دا د پیغمبر د حدیث او د علوم او د پاره کې دا طالبان په دې نیت راوتی دي زا ګلان دي دا اولیاء الله دي د دې خلقو د مخه دنیا آباد ده خو ځان کې به اخلاق نبوي پیدا کوي چې دا څوک نه وایي چې او خالقه دا علوم نعماني فاضل تلا مولی تلا عالم تلا حدیث ویلی دي او ته دا کارونه کې ما بدنام نه کې ما نه شرموي دا علوم نعماني او نه شرموي جګړې مه کوئ په لوډ سپیکر یو بل پسې ودرېدل یو ته بدعتي او مشرک او بل ته بدعتي او مشرک خدای ته وګورئ دې نه ځان وساتئ په جګړو بدعت نه ختمېږي په د بدعت مثال رسول الله مبارک په نصوصو کې ورکړی دی د تیارې سره د سنتو مثال د رڼا دی هلکه تیاره چې ختمې په کوته کې ختمه نشي د شپې تیاري او تا کوتک راواغېسته او غره غرو دې شروع کړه ځان به ستړی کې والله که پوټې تیاره ختمه کې یو د سنتو رڼاو لګو تیاره په خپله ختمېږي بدعت په خپله ختمېږي کم ځای کې چې بدعت دی سنت پکې راوله د سنتو رڼاو لګوه کم ځای تا ته ګمراهي ښکاري چې دلته ګمراهي ده وګوره د هغې په مقابله کې پیغمبر مبارک څه چل کړی دی رڼا د سنت یې لګول حکمت سره کار والا زه به یو مثال درله درکړم چې تاسو پوه شئ حضور پاک مبارک له یو سړی راغی وی د الله رسوله 4 کاره کومه ایمان راوړم خو د 4 کې به راته یو نه مې منې که خو 3 نشم پرېښودی 4 کم دی یو خو د زنا دویم څه کومه غلا کوم دریم شراب څکم 4 دروغ وایي دا 4 کاره کوم یو پرېښودی شم 3 نشم پرېښودی اوس ته راته ووایه چې کم یو پرېږدم ګوره حکمت د پیغمبر مبارک وی دروغ به نه وي دا سړی لاړو خو چې د زنا اراده وکړه نو لکه سوچ کوي چې سهار له به د پیغمبر مبارک مجلس ته ځم ابه رانه تپوس کوي نو دروغ خو ما پرېښي دي نو زه به ورته څنګه وایم چې ما زنا کړې ده دا خو ډېره سپکه خبره ده نو زنا یې پرېښودی بلو ته غلا پسې هلکه د دې اجازت خو راته څه ناڅه میلاو دی منې کړې خو یې نه یم خو لیکن پیغمبر به تپوس کوي نو زه خو دروغ ورته نه ویم دروغ بندي نو دا به څنګه غلطه خبرې چې ما ویلي چې غلا مې کړې شراب اسکل اوهو رسول الله مبارک خو منې کړې زه به ورته څنګه یم چې ما شراب څکلي دا خو عام خلک یې دې نه منې کړې ټولو نه خدای منې کړه ګوره دې ته حکمت وایي یو بادشاه له یو سړی راغی یو بادشاه اعلان وکړ وی ما خوب لیدلی په خوب کې رانټول غاښونه پروتې دي تعبیر معبر پیدا کې تعبیر والا یې وله راوست چې راوسته وی صاحب څه خوب دي لیدلی وی د شپې مې خوب لیده چې غاښونه ټول رانه پرېوتې دي تر خلاص كشيل انا بلا تر خلاص ولا كذا شيء ولا دري خوب بلیدا چې غاښونه رانه ټول پروتې دي معبر ورته وایي وی تعبیر یې دا دی چې ستا بچین وسي به ټول ستا په مخ کې مري ټول به ستا مخ کې مري یعنې ته به جمدې او دا به مري توره یې اوچته کړه او دا سر یې ته یې خواوغورځو تا خدای غرق کا چې زما بچي او نوسي ټول زما مخ کې زما په ژوند مړه شي زما د ژوند نه څه پیدا را وی بل راولې تعبیر خو یم دغه چې بل یې راوسته هغه ورته وی حضرت خوب دې څنګه لیدلی دی وی خوب مې دا ولیده چې زما نه ټول غاښونه چې څومره دي دا ما نه پرېوتل هغه ولا جواب ورکوي صاحب ډېر ښکلی خوب دی لیدلی وی څه خوب دی وی په ټول خاندان کې به د ټولو نه عمر ستا زیات دي ګوره خبره همغه وه چې ستا عمر زیات دي خو بچي به دې نوسي به د ټول نه مخکې مړي که نه لیکن خشته تعبیر یې ولا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه نو په مجلس کې رچانه باد لاړل چې باد لاړل حضرت عمر صاحب وی چې د چا نه باد تللی دي ورشه اودس وکړئ والله که څوک پاسېدل
یو څوک پاسې او دس کې خو ښکاره پته ولګېده چې بوسخکې هم ده غورځولې ده که نه اوس به څه کېږي دا خو پکې شته که نه دوه کسانو یو پکې ټیز واچاوه هغه بل چا ټیز واچو ډېر چالاک و هغه بل ته وایي هرورې وایي چې ګوره اودس ته کښېنې که نه دواړه اودس ته ناست و لږ غونډ مونډ کښېنه هغه وایي خدای دې بې خوبه ټیز هم تا واچو او اوس ما ته وایي غونډ کښېنه په مې راړې هغه ورته وایي نه ټیز خو ما اچولی دی هغې کې یو شک نشته ټیز خو ما اچولی دی خو تا ته وایم چې کښېنې لږ غونډ مونډ کښېنه نه خلک شی په هغه ور وغړوه نو عمر صاحب وی چې چا پوسکې اچولې ده نو د اودس وکړي والله که چا هلکه بله هم ورپسې بند شو زموږ لوډ سپیکر پوسکې واچوله شی ټیک که هلکه یو قسم نه پاسېده ولې که څوک پاسېده خو شی په هغه تینو حضرت جریر ابن عبدالله جریر ابن عبدالله رضی الله عنه هغه وی امیر المؤمنین یو کار وکړه وی دا ووایه چې د مجلس کې څوک ناست دي ټول لاړ شئ اودس وکئ نو پوسکې والا پکې پخپله راغی ویې لکه چې څومره ناست یې ټول لاړ شئ اودس وکئ ټول اودس وکړه رالل د سړي پکې اډو پته ونه لګېده چې دا شړق چا ورکړی ګوره دې ته څه ویلې کېږي دې ته حکمت ویلې کېږي یو بادشاه اعلان وکړ وی د نن نه پس به یو ښځه هم د سرو زرو کالي نه اچوي او نه به د سپینو زرو اچوي چې کومې ښځې د بادشاه لوڼه وي ګیندې وي هغې وی ستا خبره موږ منو د ښځه خو په کالي ځان وجي عمل چا مو نه کړ بادشاه غصه و وی چې څوک هم کالي اچوي سزا ورکوم وزیران یې راوغوښتل وی ما اډر کړی چې څوک به هم کالي نه اچوي د سرو د سپینو عمل څوک نه کوي یو وزیر وی صاحب سزا ورکړه سزا ورکړه چې سزا دې ورکړه دا ټول به کالي پرېږدي بل ورته وی نه صاحبه ګورې دې کې د بیبي م راځي لور دې م راځي انګین دې م راځي وی یو چل وکړه وی دا اعلان وکړه چې کومه ښځه ښکلې وي خشتی نو هغه د کالي نه اچوي لږ ترمیم وکړه او چې کومه بدرنګه نو هغه د کالي اچوي نو ښځه خو چې د کوهلې د مشین نه هم راوباسې نو ځان ته خشته وایي خو ځان ته بدرنګه نه وایي راشه که د ښځې ته بدرنګه ووایه د خپلې ښځې ته ووایه وایي ښځې نن خورې دا خوله داسې کوپی غوندې ده والله که دې پرېږدي تا ته به وایي زه یو ځل سوزکي ته وختم پخوانی خبره ده یو بوډۍ ښځه وه ملا ټیټې وایه داسې ملا ټیټه وه او تک سپین سرې وه داسې خیرماره غوندې وه او دا هغه سوزکي وکړه ډاکټر نو د هغې خوله کې ناسته وه او زه ما هلکانه وه ځواني مې وه ږیره مې توره وه چې زه اوس سینګ ور وختم ما ته ماما مخکې کښېنه یاره خو چې دا ماما ټکې راته ووایي که نه نو ما وی په ګولۍ دې وویشتم په دې سړی خفه کېږي ماما مخکې ده ما ورته وی مې ادې د نیا نیا مې ته مخ ته دې وګوره ځان ته وګوره لاسونو ته دې وګوره او ته ما ته وګوره ته خو زما د نیا یې او ما ته وی ماما یاره هغې چې ما ته وکتل هغې م دومره خندل که نه چې بیا د غریب نه خندا نه تله چې دا مې څه وی ما ورته وی ابی چې د 200 کالو م شي که نه نو ځان به راته کچه تیکه ښکاري نو بادشاه اعلان وکړ وی چې ښکلي نو ابه کالي نه اچوي بس وره ټولو کالي پرې غلطه ده والله چې وی به چې ښه هغه څه چل وکړ هغه راغې او وی ما ته لمونځ وښایه عالم ته به کتاب ورکړ زه لمونځ کوم ټیک کومه نو په دې چل یې خلکو ته لمونځونه وښوله ځان یې ورته ناپویه حساب کړه چې زه دا لمونځ کوم ما ته ګورې دا ټیک کوم که غلط کوم ګوره دې ته حکمت وایي نو د مارونو د حکمت مطابق به کار کوئ جګړې به نه کوئ او په ښه طریقه چې دا کم علم هم حاصل که امت ته به رسوی که خیر انشاءالله او په آخر کې دا چې دا لب نعمانیه ستاسو مدرسه ده دا نه چې تاسو نن لاړئ نو ختم تاسو بیا هم راتلی شئ بیا هم راتلی شئ ستاسو مدرسه را او په ټولو کې اخري به یو خبره وکړم ادا چې زمونږ یو کال یو بل سره چې کم زمونږ تعلیمي کال دی نو کال هم یو بل سره تیر کړی بچې تاسو د رسول الله مبارک د مجلس رب د پاره راغلی د حدیثو طالبان یې تاسو ته به زما د خولې نه
بعضې ستغې وتی بعضې وخت به مې رټلې یې بعضې وخت به مې تاسو نورې سپورې ویلي ستاسو بېعزتي به مې کړي داسې به مفتي صاحب هم کړي نو پلار د بچو اصلاح کوي زمونږ بچی روحاني طور زمونږ بچی نو بچی که زمونږ نه داسې څه خبره وتی چې هغه ستاسو په شان کې مونږ تیزي کړي ستاسو هم هتک کړي ستاسو هم بېعزتي کړي تاسو هم رټلې یې په دې غټ مجلس کې په دې زرګاو خلکو کې چې دا به زما په خیال چې نن زموږ دا مجمع د لاک نه به انشاءالله زیاتې یو کمه بني په دې ټوله مجمع کې لوی الله په سر حاضر ولاړ دی زه د خپل طرف نه مفتي صاحب د طرف نه ستاسو نه معافي غواړم بلکل که څه مدرسې تاسو له ډوډۍ سپوره درکړي د مدرسې ناظمانو که تاسو ته ستغې سپورې ویلي او څه بد ردې راته ویلي ټول به معاف کوې بچې زه خو دا ستاسو چې د قیامت پر ورځ د دې ګریوان نه نیولې او د خدای دربار ته مې راکاږې نو هغه طاقت بیا نشم لرلی بچې تاسو پاک خلک یې تاسو هغه خلک یې چې فرشتې تاسو چې ذهن وزرې درته غوړئ ستاسو په حق کې رسول الله مبارک امت ته وصیت کړی دی نو بچې زه درنه د خپل طرف نه زه معافي غواړم تاسو ټولو نه معافي غواړم د دې خپلو بچو نه ما به د خدای دپاره معاف کوئ که ما کتاب نه کتلی درس مې کړي په کمه ورځ که ما چېرته ستاسو وخت خراب کړي اگر چې په ټول کال کې ما یو ورځ چوټ کړې د هغه هم بیمار وم خو بیا هم که زما نه کوتاهي شوي څه قسمه حق ستاسو زما په غاړه کې پروتي د خدای په نیز به ما بخی ښه بچې ما به معاف کوئ او زما را طرف نه هم تاسو زما بچې ما معاف کړی یې ما به په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ نن چې تاسو زما نه رخصتېږئ ما ته پته ده چې زما په زړه به څونه بوجي نن چې تاسو ما نه جدا کېږئ داسې مثال دی لکه مور چې بچی د خپل غیږ نه جدا کوي بچې تاسو ته پته نه لګي او ما ته پته ده چې زه ستاسو د مخونو ته ګورم او تاسو د اوس نه روانېږئ او زمونږ د مدرسې نه ځئ بچې یو الله ته پته ده چې زما په ډبه ځن څه تېرېږي څنګه چې جسماني اولادي روحاني اولاد هم دواړه نسبه په قرآن کې ثابت دي دواړه ګورئ روحاني نسب انما المؤمنون اخوة دا روحاني نسب دی د مسلمان سره بیا زما او ستاسو خو جدا نسب مونږ خو ډېرې ګپې لګولې دي ډېر ښکلی ژوند هم تېر کړی دی ډېر ښایسته زندګي هم تېره کړې ده نو بچې نن چې زه تاسو رخصتومه نو زما پړه به څه تېرېږي چې زما نه دا زر د پاسه 1100 پورې زما بچي زما نه نن جدا کېږي او ځي بچې زه هم تاسو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتم ما ګناهګار به هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ما به معاف کوئ ما به په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو بچې زه په خپل خدای سپارم چې تاسو زما نه ځئ څنګه د امام بخاري رحمت الله علیه مور امام بخاري بیت الله سره پرېښوده او الله ته لاس اوچت کوي افوضه الیک یا الله دا بچې تا ته سپارم فاحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحين الله د دې بچی مې داسې حفاظت وکړه چې د خپلو نیکانو بندګانو حفاظت کې نو زه نن دا خپل بچي الله تا ته سپارم خدایه زه نن تا ته سپارم پروردګار اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين الله د دې بچو داسې حفاظت وکړه چې کوم حفاظت د خپلو نیکانو بندګانو کې الله دا د جامعه دارالعلوم نعمانیې دپاره صدقه جاریه کا خدای دا ټول بچي د دارالعلوم نعمانیې دپاره صدقه جاریه کا الله دا بچي زما دپاره او د مفتی صاحب دپاره صدقه جاریه کا الله د دې بچو حفاظت وکړه خدای د دې بچو د ایمان حفاظت وکړه الله د دې بچو د دین حفاظت وکړه انما انا قاسم والله یعطي قاله النبي صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمایي زه خدای علم قسمت کوم عطا د الله په لاس کې ده خدای مونږ خو ته تقسیم وکړه
من خود دی په برکت سووي پروردگارا د علم عطا زما دی بچو لورکا خدایا علم کامل نافع نصیب کا اللہ زموږ دا جامعان عمانیه ہر فاضل پروردگار محدث کا اللہ تے مفسر کا اللہ تے مفتی کا اللہ تے داعی جوڑ کا دا دین خادم تے جوڑ کا دا دین مدافع تے جوڑ کا دا باطل مقابل تے جوڑ کا او اللہ دا دی پا جن کے دا دی پا اولاد کے دا دی دا مور و پلار دا دی دا رون خویند دا ٹولو دا دقا علم برکات نصیب کا دعاو کے دا جمع و دا اخلاص یا اللہ تا زمون نرازی شا یا اللہ تا زمون نرازی شا اللہ دا لوے پینڈال دے لوے اجتماع راغلی دا اللہ دا طول مسلمانان ستا دا دین پا مینہ کی راغلی دی اللہ دا تقریبا یول السو دا بخاری ختمونا وشو یول السو دا بخاری ختمونا او زمون علماء لکی کہ دا بخاری دا ختم نپس اللہ دعا قبلی او علماء لکلی دی کہ دا بخاری ست تکلیف و مشکلاتی چاہتا او دا بخاری شریف ختم ہو کے اگر تکلیف و مشکلات پہ اللہ ختمی یا اللہ تا تا ملاسنی ولی دی خدایا دا کہ دا من گناہونا معاف کر اللہ دا من گناہونا معاف کر خدایا کہ دا من وانا گناہونا دیو کہ دا من پٹ غٹی کہ دا من پٹ دیو کہ دا من خکار دی خدایا کہ من قصدن کری کہ من خطأن کری اللہ طول گناہونا رہتا معاف کا خدایا دا من پا گناہ دا عفو قلم را کاگا یا خدایا کہ تا من پا دی اقبل گناہونی سے نو خدایا استا پہ سر ازی خدایا استا پہ سر نرازی من بغرق شو برباد بشو کہ تم معاف کے خدایا استا خدایا پہ کہ کمی نرازی خدایا ترحمانی ترحیم اللہ تغفوری تکریم اللہ تا تم لاسنے ولی دا بخاری دا ختمنو لپس اللہ خدی مجلس کی ہر قسم غلق لبک دا طالبان دی خدایا بیسو کری خدایا مسافر دی اللہ مہاجر دی مسافر دی اللہ دا حدیث و طالبان دی خدایا تا تیلا سجد کرے خدایا دا دی دا دعا قبول کے اللہ حضب گناہ معاف کے خدایا حضب گناہ معاف کے خدایا تا تم لاس دی ولی دی اللہ تانا بغیر خدایا حضب گناہ سرنیشتا اللہ کتو غوالی پا یو رب دسترگا کہ ہر صفحہ ناکولی چھے خدایا تا قادر ذاتے تا خالق زمان تا کریم میں تا رحیم میں تا غفور خدایا زمان گناہونا معاف کے اللہم اغفر ذنوبنا وإسرافنا وجهلنا وخطأنا وعمدنا يا رب العالمين وسرنا وعلانيتنا یا اللہ گناہ معاف کے خدا کہ دی مجلس نہ پاسو جدا مونږ دې ټول گناهونه معاف کړي خدای واړول وی هر قسمه گناه راکې شته خدای مونږ اقرار کوو خدای ته په موږ هر قسمه فضل کړي کرم دې کړي دې خدایا موږ هر وخت خلاف کړي دې خدای موږ ګناه کړي دې خدای دا موږ د سخاډن په غاړه ګرځي الله موږ معاف کړي خدای دا غنیمتونو دا شکریه طاقت نصیب کی خدایا تا مغل سرا نکلن ارتدی راکلن خدایا مغستاد نعمت شکر ندے کادا کری خدایا مغ شکر گزارو کردے مغ شاکرینو کردے خدایا لوی جمع خدایا نیکات پا کس طرح چاہ دعا خوبا قبلی گی خدایا زمک دا گناہگارو دعا وزن برگرے کی خدایا زمک دا گناہگارو دعا وزن برگرے کی دا قبول کی خدایا اللہ دا دنیا و خیر دا فتنو نمساتے خدای دا دنیا و خیر دا عذابونو نمساتے خدای دا خپل قهر نمساتے دا خپل غضب نمساتے خدای پٹی فتنی دے کخکار فتنی دے دا ٹولو لمپا من کیو ساتے اللہ بیمارانو لمرو صحتو نور کے دے مجلس کی دے کپا کورونو کی دے ساتالونو کی دے اللہ ٹولو لرو صحتو نور کے اللہ شفا والا ور کے اللہم اشفہم شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما وانت ارحم الراحمین اللہ جسم مردگان دی اللہ ٹولو بخیر خدای زمون دا دی مدد سے مشر محتمم سے مولانا محمد اسرائیل سے رحمہ اللہ دا مفتی سے والد سے مولانا روح اللہ سے رحمہ اللہ دا سے نور علماء دل تطیر شوی مولانا عبدالجلیل سے رحمہ اللہ مولانا حمداللہ سے رحمہ اللہ مولانا احمد علی جان سے رحمہ اللہ
او دلته مولانا عبدالباری جان صاحب دا ټول علما د دې عثمانزو دا لومبۍ مدرسه هم دې شروع کړې وه دعا وکړئ سره زما د والد صاحب والد ما سره ډېرې خوارې کړې زما باباجي ته مولانا شهزاده زما ترور وه ما ته لومبۍ سبق د قرآن ښوولی زما یو خور وه غریبه نوجوانۍ کې مړه ده ټولو ته دعا وکړئ ستاسو زموږ چې څومره مردګان دي هر یو کس په خپل کې خپل مشران مړه را مستحضر کړي حاضر کړي الله ته وبخي الله په قبرونو یې انوار نازل کړي الله په قبرونو یې انوار نازل کړي خدایه که پس ګناه دي نیولي په قبر کې ای خدایه چې زموږ قبر وسیع کړي الله الله چې ته به زموږ نه ساه څنګه وباسې خدایه یا الله که دغه مردګان په قبرونو کې پراته دي انوارات پې نازل کړي خدایه ته یې وبخې دې مقبره کې چې څومره پراته دي ټول وبخې مغفرت یې نصیب کړي خدایه زموږ د دې دعا په برکت الله که تا په سره نیولي معاف یې کړه خدایه معاف یې کړه خدایه د پیغمبر مبارک خاتمہ مو بالایمان کا اللہ خاتمہ مو بالایمان کا خدایا یا خدایا یہ تقدیر کی بدی مغلق کم مرگ لکلی یا خدایا مغلق استاد رحم فرشتے واسیو کدا غزر یا خدایا دا رحم فرشتو زمغنا صوبہ خدایا پاغا وقت مرگ راکی چی ترانا خوشحالے چې په کم وخت زموږ نه خپه نو خدایه په هغه وخت مرګ مړه کوه الله زموږ ژوند کې برکت واچوه زموږ مال اولاد کې برکت واچوه زموږ اولاد کې برکت واچوه ان زحمت ته دعا وکړئ دعا وکړئ وزرې زما په ژوند خدای د حدیثو شیخ وګرځئ خدای روغ صحت خدای ورکړي عافیت ورکړي الله ما خدا ستا د پیغمبر حدیثو دپاره ختا نه غوښتې دی الله خدایا ما خو پی میڈیکل پریخود علم پی شروع اللہ دنیا نغوارم آخرت والا غوارم علم والا غوارم او دا حدیث و درس والا غوارم اور سلمان تب دعا کے چلے کامیاب کی زدہ دعا کے چلے خدا نارینا اولاد ورکی خدا نارینا اولاد ستادا علم دا پارا غوارم ستادا حدیث دا پارا پروردگار غوارم خدایا موږ له چې د چا به اولاد نه اولاد ورکړه د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ور نصیب کا چا ته څه پریشانې په خوشحالو بدلې کا ځان ته ستاسو زمونږ چې څومره وروڼه دي خویندې دي د هغې اولاد دی الله حفاظت یې نصیب کا زما وروڼه د فایض احمد یوسف احمد د هغې بچو ته دعا وکړې خویندې مې دي د هغې بچو ته لوڼه مې دي د هغې بچو ته او خیال زومان چې څومره دي زمونږه دارنګې ستاسو اللہ دا خیر و برکت جن دے نصیب کا دا عافیت جن والا ورکا یعنی زحمت والدی تا دعو کے لگا بیمار ہے اللہ والا روح صحت ورکی اللہ دا عافیت جن والا ورکی اور جسو برا بیماران دے اللہ ٹھولو اللہ روح صحت والا ورکی خدا منگلر جسمانی اور روحانی روح صحت راکے الہ العالمین دا فتنون مساتے یا اللہ دا حاسدین و دا حسد نمساتے اللہ دا شریان و دا شر نمساتے اللہ دا بد نظر و دا بد نظرون نمساتے اللہ دا ساحرین و سحر نمساتے اللہ چیز مونگ سمر دوستان دی دا یو نم نشم اغشتے تو مونگ سر دا دل تا پدی مجلس کے ناستم دی دا ټول زمونگ دوستان دی ټولو اللہ دا خیر و برکت عافیت جنور باما یو دوستے یا غی مدرسے سر ډیر زیات تعاون کړی ہمیشہ مدرسے لمونگ لغو خرا لے گلے ساروے اعلان کړی دی دلته را لے گلے د چه انتظام دی ایو دوست کړی دی طالبانو له ټول کال د چه او د پيو انتظام او دا غدا وینا د چې زمانون بناخله او مونږ له همیشه په خپل ټلیفون کړی دی کله وته ما کړی دی چې وه اخلاص درولې دغه رنګ د چه د چینو انتظام لږ د زړه د اخلاص نه وته دعا وکړي چې ډېر خوشاله الله ولا روح صحت ورکړي الله ته ولا عافیت ورکړي او لږ بیمار دی غریب دعا وکړي چې الله ولا روح صحت ورکړي او والد صاحب الله وبخي مور له خدای روح صحت ورکړي کور والا نه بچو له دا دعا وته وکړي الله په بچو کې عالمان او حافظان پیدا کړي
او څومره صدقې چې کړي دي مونږ مدرسې نعماني سره نورو مدرسو سره تعاون الله دې ولا قبول کړي الله یې د آخرت د ګټو ذریعه وګرځي زمونږ مروان ټرسټ والا ملګري دي زمونږ طالبانو له ټولو دا پټکي چې تاسو وینئ دا ولا هغوی غشتې دي حاجي عبدالوهاب صاحب د هغوی ټیم راغلی دی او د هغوی ملګري دي دلته راغلي دي او هغه ټیم کې د هغوی ملګري دي دا څوک دی لکه نومونه یې راته ووایه حاجي دې کې چې د نومونه لیکلي وو چې څه خدا دی دا نمونه دی مولانا مفتی جنید صاحب دی مولانا حمیت اللہ صاحب دی زمونږ د حافظ صاحب بچی دی مولانا کریم الله صاحب دی او طاهر اکبر صاحب دی مولانا شاه مقصود صاحب بلال صاحب دی جنید صاحب دی حبیب الله صاحب دی عطا الرحمن صاحب عدنان صاحب او نوید صاحب دا المروان ویلفیر فاونډیشن دی دا غي سټاپ راغلی دی او موږ سره تعاون کړی دی دعا ورته وکړئ چې الله دا تعاون قبول کړي حاجي عبدالوهاب صاحب ډېر ښه سړی دی ډېر جوماتونه یې جوړ کړل ډېرو مدرسو سره امداد کوي د ډېرو مدرسو خراجات یې په خپله ذمه اخیستي دي دوه که چې الله دا ټرسټ والا ویلفیر ټرسټ نور هم کامیاب کړي الله ولا ترقي و برکت ورکړي الله یې په بچو خوشحاله کړي او الہ العالمین چې دا څومره محنت او خواري کوي دا ولا په خپل دربار کې قبوله منظوره کړي زموږ نور ملګري دي او هغه دغه دی دا زموږ پریس والا دوستان دي حاجی فیض محمد صاحب دی علب خان صاحب دي دوی ته هم دعا وکړئ حاجي ګلاب کرم خان صاحب ډېر ښه انسان و د هغوی ټول اولاد ته چې الله د خیر او برکت ژوند نصیب کړي او د پریس چې دا څومره ملګري سوشل میډیا والا عتیق الرحمن صاحب دي نور ملګري الله د خیر او عافیت او برکات او زندګۍ نصیب کړي او زموږ یو دوست معلم حاجي صاحب د بخشو غالبا نه دی راغلی ما نه هېر شوي الله هغه ته هم دعا وکړئ چې الله د بچو اتفاق نصیب کړي او الله د خیر او عافیت او برکات او زندګۍ زما نور دوستان دی ایوب خان صاحب دی د دې هیډ د هغه یو ترور د بار ملک کې ده هغوی ته هم دعا وکړئ چې الله د خیر او خوشحالۍ زندګي نصیبه کړي شهزاده صاحب د دې ټولو ملګرو له الله د خوشحالو زندګي ورکړي ترور ته یې دعا وکړئ ډېره ښه ښځه ده چې الله د عافیت او د برکاتو زندګي نصیبه کړي او دا زمونږ یو بل دوست عمران ډاکټر صاحب پلار یې بیمار دی او فالج والی دی دعا وکړه چې الله تعالی وله روغ صحت ورکړي